السلام علیکم. د کومه سلسله چې موږ شروع کړې ده د تاریخي شخصیاتو تاریخ بیانولو، په هغې سلسله کې درته نن یو ډیر زبرګ ډیر یو روحاني شخصیت تاریخ بیانوم، کم چې په ټوله علاقه کې او په خیر بر پښتونخوا کې د هغوی برکتونه خواره دي. د هغوی عام خلک پیژني په پیر بابا باندې. پیر بابا یو ډیر عظیمه هستی وه او دوی پیدا شوي وو د افغانستان یو علاقه د کونړ د هغې یو ښار دی کندوز کې، او دا په زړو کتابونو کې ویلي شوي دي چې کندوز زوړ نوم چې و ترمز و. دغلته یو سید کمبر علي شاه صاحب و چې کم د مغلو بادشاه د همایون بادشاه په فوج کې کمانډر و. د هغه په کور کې په 1502 کې سید علي خواص ترمزي پیدا شوی او دغه چې و نو هغه پیر بابا و. د پیر بابا خپل نوم څه دی؟ سید علي خواص ترمزي. دا ترمزي ځان سره په دې کړی و چې دغه کندوز زوړ نوم په کتابونو کې ترمز دی، نو دوی ته ترمزي کړی دی. د دوی ابتدایي تعلیم چونکې پلار خو به په فوج کې کمانډر و، په جنګونو کې به په ډیوټۍ باندې به، نو د دوی اولنی تعلیم چې دی د دوی خپل نیکه کړی، د هغوی نوم و سید احمد نور یوسف. هغوی وله ابتدایي تعلیم او تربیت کړی دی او د دوی سلسله چې دا شجره نسب په 31 پیړو کې د حضرت امام حسین سره ملاویږي. دا دومره زبرګ هستی وه. دوی په 31 پیړو کې دا سلسله چې دا د خاندان د حضرت امام حسین سره ملاویږي. د دوی تصوف بیت چې و نو هغه د شیخ سالار رومي نه اغستی و. د شیخ سالار رومي د دوی د تصوف استاز و، شیخ و. او دغه سلسله چې دا نو دا چشتیه، سروردیه، شطاریه او جلاجیه ده. او دویمه سلسله چې دا کم چې د خپل نیکه نه اجازت اغستی و هغه دا کبرویه، دا ورته د خپل نیکه نه ملاو شوی وه. دوی بیا داسې چلو چې په دغه شیخ ورته حکم وکړو چې لاړ شه او د کوهستان په دغه علاقو کې خپل علم رڼا خوره کا. دی ډېر زیات سخي و. دوی چې دلته راله د پیر بابا د علاقې ته، اوس ورته پیر بابا وي، هغې وخت کې د دې کلي نوم و پاچا کلی. نو په پاچا کلی کې د پیر بابا دا مزار دی او دوی چې دغلته خانقاه جوړه کړه، درسګاه یې جوړه کړه، لنګر به چلېدو، ډېر سخي مشهور و. د خلکو سره به هر قسمه مدد کو، د جامې پیزار، د کپړو، د نومي شي مدد به کو چې څوک به ول راله. او د تصوف دا سلسله دغلته نه شروع شوه. بیا ول دغلته د یوسفزی یو ډیر نامور خانو، د هغه نومو ملک دولت ملیزی، دا د هغه نومو. د هغوی خور وه مریم بیبي نومو. د هغې سره یې واده شو او خدای وله بیا 2 بچي ورکړه. یو سید حبیب و، هغه په ځوانۍ کې وفات شوی و، او دویم چې و سید مصطفی و چې کم نه بیا د پیر بابا نسل خور شوی دی. د دوی د تصوف سلسله ډېره زیاته وسیع ده او تاسو ګورئ چې د ټول ملک نه پیر بابا مزار ته په لکونو خلک راځي، خپلې دعاګانې کوي، مرادونه علي، الله پاک یې وله پوره کوي، وسیلې پیر بابایی، او دا سلسله روانې. دوی بیا د 81 سال په عمر کې په 1583 کې وفات شو. 1502 پیدایش دی او 1583 کې وفات شوي دي د 81 سال په عمر کې. دا د نن نه تقریبا 1500 کاله زړه خبره ده، خو په 1500 کاله پس هم د هغوی د مزار رونق بحال دی او په لکونو مریدان ورته هر کال راځي او د پیر بابا د مزار دیدار کوي او برکتونه وړي. امید لرم ستاسو به د پیر بابا دا مختصر تاریخ خوښ شوي. کوم خوښ شو نو کمنټ پې وکړئ، لایک یې کړئ، او بل څه داسې تاریخي شخصیت تاسو وایئ چې د هغه تاریخ نه مونږ خبر شو نو چې زه تاسو سره شیر کړم. زما کوشش چې زه درته پکې ډېر څه د ځان نه ونه وایم، صرف چې تاریخ کې کم د هغوی تاریخونه دي هغه درته ووایم، د هغوی نومونه درته ووایم، د هغوی سلسلې درته ووایم، او تاسو په علم کې څه نه څه اضافه وشي. سوچ پې وکړئ، په سوچ کې څه ګناه نشته.